نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزتمند مسلمانان ورونو، چې کله د حضرت امام مهدي علیه الرضوان بیعت بین الرکن والمقام وشي، نو د شام د طرف نه به د حضرت امام مهدي او دغه د انصارو د سرکوبۍ دپاره یو دسته راولېږلی شي د امام مهدي او د انصارو خلاف. دې ته به هدایت ورکړی شوی چې دی د حضرت امام مهدي او د هغې د انصارو سرکوبي وکړي. نو دغه دسته چې ده، دغه لښکر دا به د مدینې منورې د بیدا نومې علاقه چې ذوالحلیفې نه وروستو کم صحرا دی، کولاو میدان دی چې نن سبا هغې ته ابیار علي ویلی شي، په هغې کې به دا لشکر په ځمکه کې خصب کړی شي. چې کله دا خصب وشو، نو بیا به د دې نه پس مسلمانانو ته یقین حاصل شي چې او دا هغه امام مهدي دی، ځکه دا خصب دا به د امام مهدي علیه الرضوان د صدق چې دی نو یو غټه علامه امت به د دې چې دی نو انتظار کی. چې کله دا خصب وشو، نو بیا به د شام ابدال، د عراق اصائب، د مصر نجبا دا به راشي او د امام مهدي علیه السلام په لاس باندې به بیعت وکړي او خلافت راشده دا به قایم شي. او بیا به د حضرت امام مهدي علیه السلام حکومت په عرب او په عجم، یعنی په ټول دنیا باندې به دا حکومت قایمیږي. نو دې باره کې احادیث مبارکو کې دا بیان چې د راغلی دی. مسلم شریف کې یو روایت ته الحارث بن ابي ربيعه عبدالله ابن صفوان رضی الله عنهما، دا دوه صحابه کرام دي. دی د حضرت ام سلمہ رضی الله عنها خواته رالل. نو دا راوی د حدیث وایي چې زه هم د دې سره وم. نو دې دواړو حضراتو د ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه د هغې لښکر په باره کې تپوس وکړو چې کوم په ځمکه کې خصب کېږي. یعنې دا کم تذکره چې مونږ وکړه چې د امام مهدي علیه السلام خلاف چې کوم لښکر راځي، نو دا په ځمکه کې خصب کېږي. نو د دې لښکر په باره کې دی تپوس وکړو، خو دا تپوس دی په هغې وخت کې کړی و، په کم وخت کې چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه خلاف جنگ جاری و، چې هغه چې دی نو د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه خلاف چې دی نو حجاج ابن یوسف چې دی نو جنگ جاری و، په دغه وخت کې دا کړی. نو حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل یو پناه اخیستونکی به په بیت الله کې پناه واخلي. نو د خلاف په یو لشکر ولېږلی شي چې کله هغه د بیدا په مقام کې هغې ته ورسي،
نو دا به په ځمکه کې خسف کړی شي. نو حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وایي چې کله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیاناو نو ما ورته وی چې دا لخر خسف کیږي نو پته کې به داسې خلق ومي چې هغه به د دې لشکر حصہ نه یو هغه به نه غوښتو هغه به چې دنو دغلته کې رسیدلی وو. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه وخت کې خو به دې پسمکه کې خسف شي خو د قیامت په ورځ باندې بعد دې د خپل نیتونو مطابق اوچتول شي، یعنی حشر به د دې د خپل نیت مطابق کیږي. د باره کې نور حدیث مبارکه هم مونږه په تیر شوي درس کې ویلو. البته چې کوم حدیث هغه کې د خسف تذکره راغلی ده د لخر او هغه مونږه په تیر درس کې ندی بیان کړی، نو هغه دلته کې بیانو. امام محمد ابن محمد کسائی رحم الله په قصص الانبیاء کې د حضرت کعب رضی الله عنه نه دا روایت نقل کړی دی چې امام مهدی په مکه کې ظاهري، نو چې کله امام مهدی ظاهر شو په مکه کې نو سفیانی ته پته ولګي. سفیانی دا د امام مهدی علیه السلام مخالف یو شخصیت دی یا یو ډیر کسان دي چې سفیانی دا غي لقب ډیر څه چي دي الله په عالم دی. خو به هر صورت یو شخصیت بزګي چې لکه سفیانی ته پته ولګي او هغه بل اخکر را لګي هغه به حکم کی، نو د امام مهدی علیه السلام خلافت 30,000 لشکر دراولي. کله چې دا د بیدا په مقام کې کوشي نو الله تعالی به دا ټول لشکر پس مکه کې خسف کی. دو کسان به په دې کې صرف پاتې شي او د دې لښکر نه مخې ته چې کوم یو آخر کې او دا دوه به تم خدای پاک صرف د دې لپاره پرېږدي چې دې سفیاني ته خبر ورکړي چې دا لښکر څنګه خسف شو، دا څنګه تباه شو. او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په دې باره کې هم حدیث مبارک نقل شوی دی. قسم خوري په الله تعالی په ذات علی باندې قسم خوري چې ضرور به ضرور به خسف کیږي. دا فرمایل چې قیامت په تر هغه پورې ناراضي تر کومه پورې چې مخصوص خاص لباس والا فوج دا د بیدا په مقام کې خسف نشي. یعنی دا به د فوجي چې د دې به خاص لباسي د دې بزان له یو وردی لکه نن سبا د فوجانو د پولیسو د هر محکمې والا ځان له وردی چې باغ ورده باندې دا پیژندل کی چې دا فوجي دی دا پولیس دی دا چې د نو ډاکی دی او دا پلانې دی دا پلانې دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې شپه ورځ بعد تر هغه پورې ختم نشي زمانہ به باقی تر څو پورې چې په سر زمین عرب باندې زما د اهل بیتونه یو کس ته حکومت ورنکړی شي چې داغه نوم او ولدیت په زما د نوم او زما د ولدیت په شان دي. یعنی دا د امام مهدی علیه السلام شخصي علامه ده چې نوم خپل نوم به محمدي د پلار نوم به عبدالله لکه څرنګه چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خپل نوم مبارک محمد دی د پلار نوم عبدالله دی.
حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قیامت په تر هغه وخت پورې را نشي چې تر څو پورې زما د اهل بیت نه یو سړی بادشاه جوړ نشي چې د هغه په لاس باندې با قسطنطنیه وادي دیلم دا فتح کیږي. که د دنیا عمر یو ورځ هم باقی پاتې شي نو الله تعالی به دا یو ورځ دومره اوږده کړي چې الله تعالی به زما د اهل بیت نه دغه کس ته بادشاهت ورکړي او د هغه په لاس باندې به الله تعالی دغه قسطنطنیه وادي دیلم چې د دا فتح کړي. دیلم چې دی جبل الدیلم نو دا حضرت شیخ صاحب حفظه الله خپل کتاب المهدی و قرب الظهور کې لیکلي دي چې په موجوده زمانه کې دا دیلم دا په یعنی موجوده زمانه کې دیلم وادي دیلم دا د ایران په علاقه کې یو مشهور غر دی او دا دیلم دا په ایران کې واقع دی. قسطنطنیه چې د ترک دا شهر د استنبول چې د دې وسنې نوم دی په خابه ته قسطنطنیه وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت فرمایي چې امام مهدی علیه السلام فتوحات په مخ ته روان به یو دغه په فتح کې د کافرانو نه تر دې پورې چې بیت المقدس ته ورسي. بیت المقدس ته ټول خزانه منتقل کی د دنیا بر عرب او عجم اهل حرب او روم سلطنتونه حکومتونه دا به حضرت امام مهدی علیه السلام زیر نگی راشي یعنی دا ټول به د حضرت امام مهدی علیه السلام تابع شي. داسې یو بهترین وخت را روان دی چې د امریکې د غرور د اسرائیل د غرور د په خاورو کې میلاوېدو واله دی. الله پاک د دې لپاره تیار کړی دی یو شعر دی یو منظرې دی چې الله پاک د دې لپاره تیار کړی دی. الله پاک په ظهور فرمایي الله تعالی دې هغه وخت مونږ ته نصیب د امریکې د اسرائیل او د عالمي کفر چې دا نن سبا په مسلمانانو باندې کم ظلمونه کوي کم ستم کوي موږ د خپل مسلمانانو خویندو او د بزرګانو مشرانو د نوجوانانو د چغې سوري په دې میډیا باندې اورو نو موږ د هغه ورځې په انتظار کې الله تعالی دې موږ ته هغه ورځ وښي او الله تعالی دې زمونږ په لاس باندې دې کافرانو ته هغه سزا ورکړي هغه سزا چې د دې د چغې سوري او د دې د ذلت او ضلالت دا مونږ په خپل سترګو باندې وینو او د اسلام یعنی د خلافت نظام او د خلافت برکات د مونږ په خپل سترګو باندې وینو. الله تعالی دې هغه وخت مونږ ته نصیب کړي. الله تعالی دې زموږ د سینې د کافرانو نه په بدل اغستو باندې یعنی یخی کی و یشفی صدور قوم مؤمنین مزداق دی خدای پاک زموږ د سینې وګرځي. وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.